یو صفت د شیطان ضد دے او کبر دے، دا د غټ صفت دے، دے ډیر لوی ضدی دے او دے ډیر زیات کبرجن دے. حضرت آدم علیہ السلام چې کله رب العالمین پیدا ک د خټې نه پیدا ک، نو د دې نه مخکې رب العالمین د فرشتو سره مشوره کړې وه، وی زه په دې مخ د ځمکه یو خپل خلیفه پیدا کوم. نو فرشتو د دې نه مخکې د شیطانانو روانه او د شیطانانو فسادونه لیدلی وو. نو هغې خو وی چې دا انسان پیدا شي دی به م لکه د پیریانو په شان د پیریانو هغه ضدونه لیدلی وو او د هغې روانه لیدلی وې. نو هغې خو دا وی چې دی به م دغسې روانه کوي او فسادونه به کوي، الله به خفه کوي. وی خدایه مه پیدا کوه. پروردگار حضرت آدم علیہ السلام پیدا که او بیا یو امتحان واغشت آدم علیہ السلام نو د فرشتو نا. باغ امتحان کې آدم علیہ السلام کامیاب شو، فرشتے ناکام شوی. نو الله فرشتو ته حکم کو اسجدوا لآدم. چې څومره فرشتې وي دغه وخت دا شیطان هم په فرشتو کې اوسېده بار آسمانونو کې. او حضرت امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی چې د 80,000 کاله د الله عبادت کړی دی او دومره بهترین عبادت یې وکړ چې دی د هغه خپل عبادت په ذریعه په اسمانونو کې اوسېده، بر اسمان ته ختلی ولته به اوسېده. نو چې دیم پکې ناستو فرشتو کې، نو رب العالمین ټولو ته حکم وکړو اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام په طرف سجده وکړي. نو سجد الملائکة کلهم، صبر فرشتے چی وی ټول په سجده پریوته او سجده وکړه الا ابلیس، دے ظالم بدبخت سجده ونکړه. رب العالمین ته تپوس کوي ما منعک ان تسجد، تا سجده ولې ونکړه اذ امرت، تا ته ما حکم وکړ چې سجده وکړه بیا دې سجده ولې ونکړه. نو داغه وجه وی خلقتنی من نار و خلقته من طین، وی خدای دې د خټې نه پیدا کړی دی او زه د اور نه پیدا کړیم، زما حال د ده نه ډېر اوچت دی. خټه خو په ځمکه پرتی، خلک پې خپېږدي، مرداره پې غورځوي، بین تیزي، اور شغله کوي، رڼا کوي، اوچتي. خټه لاندې اور بره خیږي، خټه توره ده اور سور او سپین مزیدار دی، خټه تیاره ده اور رڼا کوي. او اور خود فیدې شي دی، خټه کې څه دي. نو زه به دته سجده کوم. ګوره رونو دوه خبرې شو دلته که ستاسو خیالي، یو خو یې لویي وکړه ځان ته یې لوی وی کبر یې وکړو، دویم یې څه وکړل، دویم یې عقل و جنګو، د خپل عقل نه کار واغېسته چې د اور نه پیدا یم، اور اعلی مزیدار دی او خټه بیکاره شی دی. دا دوه صفتونه د شیطان دي، دا دوه، او دا دواړه غلط دي. ګوره دس اووی وی د اور نه پیدا یم، ځکه چې د ده نیکه جان و جان، قرآن شریف کې الله فرمایي والجان خلقناه من قبل من نار السموم، چې دا جان چې د شیطان نیکه دی او د ټولو پیریانو نیکه دی، دی ما د اور نه پیدا کړی. نو کبر او لویی وکړه او عقل او جنګاو او خبره غلطه وکړه، عقل او جنګاو خو خطا شو. ولې؟ ځکه چې دی وی ځمکې ته سپکو قتل او زه د اور نه پیدا یم، زه اوچت یم. دا اور خو د دې ځمکې نه جوړېږي، چې ځمکه نه وي اور به د کوم ځای نه. اور د خشاک نه جوړېږي، خشاک دا ځمکه را زرغونوي. اور د پټرولو نه او د ډیزلو نه جوړېږي، هغه په ځمکه کې امانت پراته دي. ځمکه پرده پوخه ده، دغه پټرول هم ساتلی دی او دغه اور هم ساتلی دی. اور د کویلې نه جوړېږي او کویله په ځمکه کې کانونه پراته دي. دا ټول د اور چې کم سامان دی، کاغه پټرول دی، کاغه ډیزل دی، کاغه ګوګړ دی او کاغه کویله ده، دا ټول په ځمکه کې امانت پراته دي، ځمکې وله ځای ورکړی دی. دلیل یې غلط شو. او که د لرګي نه کم اور جوړېږي نو چې ځمکه لرګي زرغون نه کې بلیږي بسه. ځمکه بهترین سیز دی، د انسان چې څومره منافع دی او فیدې دي دا ټول په ځمکه کې دي. که ځمکه نه وي اور به کوم ځای بلیده. نو دا د عقل دی. رونو د شریعت په مقابله کې عقل جنګول دا ډېر لوی جرم دی. عقل سی شریعت د الله او د رسول خبرې دي،
شریعت دا اللہ دا طرف نہ دے، دا اللہ خبر ہوتا دا اللہ علم تا دا انسان عقل کمزے کے رسیگی. دویم کبر او لوی وکړه، دا دویم صفت د شیطان دی، کبر او لوی به نه کو. حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی که د چا په زړه کې د شړشم د دانې عمره کبر پروتي د جهنم اور ور باندې حرام، سره د جنت خوشبوئی ور باندې حرام، سره د دې چې د جنت خوشبوئی دا د 500 کالو په مزل محسوسیږي. دا کبر دونه خطرناک شی دی او الله په دې دواړو خپه شو. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دی د یو سړي واقعا، وی جمعات ته لاړم، یو ډېر خشته ښکلی سړی په جمعات کې ولاړو، ډېر لوړ دنګ او ډېر ښکلی شکل او سور سپین او په اندامونو مزیدار او صحت نم ډېر خشته پهلوان. وی چې ما ورته نیغ نیغ کتل، وی دا سړی ما ته وی چې ولې ما ته نیغ نیغ ګورې، څه چل دی؟ وی مې چېره تا خو ډېر خشته شکل دی، مخ دم خشته مزیدار او په قد او په قامتم نه ډېر غټې او نه ډېر نرې، نه ډېر لنډې او نه ډېر اوږد او ښکلی مزیدار وجود دی دی، لاس او خپې او نظر هر څه دی برابر دی. وی ده راته څه وی؟ وی ما ته وی چې او زما د ښکلي شکل ته خدای م پسخېږي. کبر یې وکړو، داسې شکل مې دی چې انسان خو څه کې تو پسخې دی، دې ته خدای م پسخېږي. وی چې دا ټکې یې ووی ما ورته نیغ نیغ کتل، وی دا سړی رو رو راټیټېده، رو رو ښکته کېده ښکته کېده ښکته کېده ښکته کېده، وی دومره راکوټې شو چې د دې کونډۍ برابر پوټینی شو. د هغه ټولو خلکو مخکې د هغه جومات دنیا ورته حیرانه وه. ولاسونه پوټینی شو، خپې وړې شوې، شکل بدرنګ شو، پوټینی شو. وی دې حد ته ورسېد چې یو رشته دار اوچت که او کور ته یې په غېږ کې یوړه. دا حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکلی دی کبر ډېر خطرناک شی دی. رب العالمین په خپله فرمایي الکبریاء ردائی، وی لویی زما صادر دی، وی که ما سره څوک زما په جامه کې جنګ کوي ذلیل او خوار به کم. انسان له عاجزي مناسب ده او کبریه او لویی الله له مناسب ده. زما رونو هغه ذات چې هغه له نه بیماري شته، نه وله درد شته، نه ستړیوالی او نه مرګ، که هغه لویي کوي نو ورسره ښایېږي. او چې کوم انسان له بیماري راځي، درد راځي، تکلیف راځي او دسماتې راځي او کوم شی هغه چغې وی فریادونه کوي او مرګ او جون راځي، دی به څه لویي او څه کبر به وکړي. نو د شیطان دو صفتونه شو، دا یو صفت کبر او دویم صفت عقل پرستی. عقل یو جنگ او چې د خو اور نه پیدایم او دی د خټې نه پیدا رې زه درته سجده نه کوم. رب العالمین فوراً ذلیله کا، وی ځه ظالمه، دا خطرناک صفتونه دي، زما مخکې لویي کې او زما د خبرې په مقابله کې عقل جنګې، زما ذلیله کړه روکېږه. راوی شړه هغه 80,000 کال عبادت یې ورته په اور باندې لوکړو. دو صفت یې دا شو. یو بل صفت تی رونو، ډیر صفتونه دي. بل صفت یې څه دی؟ شیطانې نام د صفت دی. هلته په جنت کې الله خو را وشړه، خو د جنت نه لا منې کړی نو. لکه سړی چاته وي هلکه زما کور ته وځه بار ته، در باندې بند، خو لا د لاس نه ونه نیسي چې ویې باسي، لاس یې لا نیولې نو. په جنت کې به دې بار ګرځېده را ګرځېده. آدم علیه السلام له خدای بیبي ورکړه، یو ځل اودو او دا یوه پختې ته الله ګس طرف ته د اوچته پختې راوویسته، چې راویې ویسته د هغې نه دې اودو خدای پاک حضرت حوا بیبي وله پیدا کړه. چې دې راویښ شو، بیبي مخامخ ورته ناسته وه. فطرتاً د انسان په زړه کې ښځې ته خواهش او میلان پیدا کېږي او د ښځې سړي ته، نو دا هغه خپل فطري خواهش د هغې اظهار وکړه. رب العالمین ورته فوراً اطلاع راولېږله چې نه ودرېږه، نکاح به تړم درته او د نکاح نه پس به بیا ته د خپلې بیبي سره یو ځایوالی کې او په نکاح کې به مهر ورکې. رب العالمین نه دې تپوس کوي وی مهر یې څه دی؟ نو ټولو مفسرینو تقریبا لیکلی دی، وی د الله په عرش د پاسه دا لیکلی شوي دي چې لا اله الا الله
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسولان خو ډیر دي خو د خپل نوم سره د نبی علیہ السلام مبارک نوم لیکلی دی. وی دا په عرش چې دا کم نوم ما د خپل ځان سره لیکلی دی او په هغه مې رحمت هم لیکلی دی چې صلی الله علیه وسلم. وی 10,000 دا رحمت دا درود شریف وایي دا د بیبي مهر شو. دا غینا پس بیا د خپل خدای ته نږدې کېږه او جنت کې اوسېږي. الله ورته حکم وکړو ځه جنت ته ځه او په جنت کې اوسېږي او کلا منها رغدا حيث شئتما چې کوم ځای په جنت کې مخوخی پکې ګرځئ او چې څومره ډوډۍ خورئ او روزي خورئ رغدن د مړې خېټې تاسو ته اجازت دی. اوس د شیطان خو دریم صفت شته. دوی چیرې د آدم علیه السلام د برکت نه خو زه ذلیل شم او خوار شم چې دی به د جنت نه څنګه راوباسم. حضرت آدم علیه السلام باندې په جنت کې الله یو شی بند که، یو اونه ورته مخامخ اخوله لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. وی دې اونې له به ګوتې نه وړئ. کومه اونه وه؟ څوک وی د غنم بوټی، څوک بل یادی، خو یو بوټی ورته الله وښو چې دې له به ګوتې نه وړئ. دا یو آزمایش دی، یو امتحان دی، یو ابتلا ده. او که دې لم ګوتې یوړی ګورې لوی نقصان به وکړې او زما د حکم نافرمانی به وکړې او چې زما خبره څوک نه مني ګورې هغه ته غوسه کېږم. تاسو ولیدل چې شیطان زما خبره ونه منله نو څونه مې ذلیله کړ. بس دې دواړو فیصله وکړه جنت کې به اوسېږو او دې اونې له به ګوتې نه وړو. دا شیطان راغی. حضرت حوا علیه السلام د جنت دروازې ته راوتې وه او دې ورسره ملاقات شو په خشته شکل. دې خو ځان له شکل بدلولی شي. وی تا ته خو جنت کې اوسېږې وی دغه اونه در باندې بنده کړې ده الله. ته خبرې چې ولې بنده کړې ده؟ وی نه ما ته خو پته نه لګي. وی دا دې دپاره چې د جنت تم اوباسي. وی اونې له کم ګوتې یوړې نو بیا به ټول عمر په جنت کې او که دې لم ګوتې نی وړې نو جنت نه موباسي. جناب هغه خو حضرت حوا بیبي وه. حضرت آدم علیه السلام هغې دروغ په نه په غوږ اورېدلي او نه په دروغو پوهېدل. وی نه نه مونږ الله منې کړي یو چې الله منې کړو مونږ به څنګه بیا دې اونې له ګوتې یوسو. الله نه دي ویلې. ده ورته قسم وخوړه وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. شیطان ورته وی زما دې د الله په ذات قسمي چې زه ستاسو خیر خوایم او ټیک خبره درته کوم. هغې خو د دنیا دا قسمونه نه اورېدلې که نه. هغې وی چې د خدای نوم په دروغه به څوک سینګوالي او پېژندې نه چې دا هغه شیطان دی چې مونږ ته سجده نه لګولې ځکه شکل یې بدل کړی دی. خو چې د خدای نوم سینګ هغې واورېده د هغوی حواس بل طرف ته لاړل او زری بوټي له ګوتې یوړې. وی دی د خدای نوم دی، د خدای نوم بلا په دروغه څوک سینګ اخلي. زری ګوتې ولا یوړې. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فنسیا ولم نجد له عزما. وی د آدم علیه السلام زما خبره یېره شوه. دې قسم سره ته زما خبره یېره شوه او په مضبوطه پخه اراده باندې دې بوټي له ګوتې نه دی وړې خو یېرې شو خطا شو نو بوټي له ګوتې یوړه. بوټي له ګوتې یوړې. بعض علما وی د هغه بوټي لږه میوه وخوړله خو چې څنګه بوټي له ګوتې یوړې او میوه وخوړله نو جامې د جنت ته لاندې پرېوتې. بربند شو، فوراً بربند شو. شیطان په خپل سکیم او سازش کې کامیاب شو که نه شو؟ دی بل سکیم دروغ. دا د شیطان صفت شو. حضرت آدم او حضرت حوا ته دروغ وی. دی دریم صفت. دا نن تقریر کې شیطان صفتونه درته ښیم ښه. دی دریم صفت. څلورم صفت سره په دروغه قسم خوړل. په دروغه ورسره قسم وخوړ. دا په دروغه چې څوک قسمونه خوري دا هم د شیطان صفت. دروغ چې څوک وایي دا هم د شیطان صفت. الله دې متې وساتي. ښه چې دی څنګه بس د خو خپل کارو کو تماشه کوي. جامې ته کودې شوې. فتخفقا یخصفان علیهما من ورق الجنت. د جنت بوټي غټ غټ دي، میوې هم غټې دي او پاڼې هم غټې دي. پاڼې را واغېستې د جنت او ځان نه تاوی. د جنت مخصوص جامې دي اپې بندې شوې او ځان نه پاڼې تاوی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي اے د آدم اولاده ګورې د شیطان نه ځان وساتئ. دا هغه سړی دی چې ستاسو د نیکه او د نیا نه جامې ویستلې دي. اوس هم چې څوک چاته وایي وی هلکه فلان کې دی دشمن دی نو غټ دشمن کم یې وي. وی زما نه جامې ایستې دي، زما د پلار نه جامې ایستې دي. په دې سړي د ننګ وردي او غیرت وردي. ینزع عنهما لباسهما.
دی دوالو تی جامع وستے کہ دی وطا دا وسوسہ نوے اچولے او حضرت آدم علیہ السلام او حضرت حوا انہی لگوتے نوے اوڑے نو ممکن دا چی دا جامع تی نوی کوشوی اللہ یو سبب جوڑ کو خو ظاہری بانے دویشو خا جناب جامع ازان نپانے تاولے دا اغی بوٹی کی غور اللہ یو کار دا حکمت نڈکی اغی بوٹی کی دا سرو چی دا اغی نسوک میوو خری و دسماتی بورزی دا اغی میوو سوک اخری خفگان بمرازی دا اغی میوو سوک اخری لالی بمرازی خلکے دا اغی میوو سوک اخری خولب امبوئی کئی دا اغی میوو چی سوک اخری رکوٹے و دسماتی بمرازی جڑا بمرازی سرگونا بم اوخ کے بیگی اس دا دی انتظام خو جنت کے شتا دینا اللہ وی تاسو ما نوی منع کرے تاسو ولی دی اونے لگوتے یوڑلے اس دا دی اونے چے کم اثرات تی لکا سڑی داروخری پا وجود کے اثر پیدا کی دی اونے چے کم اثرات پیدا کی گی پا وجود کے داغی انتظام خو جنت کے نشتا دلتا بدبوئی نشتا دلتا لالی توکل نشتا دلتا رکوٹے ولیو دسماتی نشتا دلتا لگا نشتا دلتا غم نشتا دلتا اوخ کا نشتا اور دی بوٹی دا وجہ تاسو کی دا ٹول صفتو نا پیدا شو اس با آغی وطن لم لیگم چی دا سیزو نا پکیوی دا غزین اللہ پاک را کوز کرل حضرت آدم علیہ السلام مخ کے بیوتا سرندیب ہوئے اس ورطا سری لنکا ہوئی التا پا یو غرد پاس را کوز شو او حضرت حوا دا پا جدہ کی را کوز شوا دا شیطان ظالم دلانسا او دیم رو شالا ویدرو کی گا تمزا دی چراغی مولانا عبدالحی صاحب لکلی دی پا نفع المفتی والسائل کی دا غیو کتاب دی رکوٹ شانتے مسائل دینیہ پا کی جمع کری دی چی رنبی راغی نو پا دریاب راکو شو دا ابلیس دا شیطان نو پا دریاب کے کب تا ہوئے وی گورا وی اللہ یو شے پیدا کر اغب دنیا تا اس راضی را کزیگی با اب اس تاسو خکار کئی او تاسو بخوری کب منڈکلے بل مرگری تے علوے ویلون بی شیطانت پا مخدز مکا شیطانو کا او دویم شیطانت کبو کا وی دا کب نا خدای جبا واغشتا دا مولانا عبدالحی صاحب لکلی دی دا چا کب جبا ولی نشتا وی فوراً بل مرگری تا سوچ خلوگو کا فکرو کا ولی منڈا وی ذری بل مرگری تا علوی چی دقا سی خدای او شی پیدا کا دا مخکار بکی خدای تی جبا واغشتا نو یو صفت دا شیطان دروغ شو بل پا دروغ قسم شو او بل شیطانت شو بل صفت دا شیطان سدیرونو بل خطرناک صفت دا چی اگا دا طولنا لوی صفت خطرناک تے اگا دا دو کسو پمینس کے روانا پیدا کول او جگڑا پیدا کول حدیث پاک کے رازی ویردے شیطان تخت پا دریاب دا پاسا پروت تے او دا خپل بچی پا دے خلقو پسی لیگی او بیا دا بچی و تمازیگر ما خام را غنڈیگی او دا ټولو نه تپوسونه گی تاسو کړل یو کس پسې یو بچی لیگی وی چې دا بچی راشي الکه ته مې لګلې وې سړیتا انیک سړیتا مونږ په قضا ک بابا ډېر وسمه پیو ک خو سړی تکلاو مونږ په قضا نه کړې شو وی ښا دا وخت نه خبرې پیرستو کړو کنه ډیر وسمه پیو که خو سړی تکلاو د وخت نه مې پیرستو نو که وسوسه وته واچوله بابا ما دا خواري ډیر وکړه خو هغه ډیر بدو ما وته وسوسه موانه چولې شو مونږه خبره وکړو نو دا شیطان نورو شیطانانو ته وای د خپل ډیوټي پوره نه کړې وی چته کې او د دریاب کې اوسو غوپې ولا ورکه بل ولا راشي خطه خو ما غفلان کی فلان کی پسې لګلې وسره وکړل بابا ما خو کمال وکړ سره وکړل بس خزا او خاون مې جنگول الا مې پرې خودل چې پاغه خاون مې هغه خزا طلاق کړه الا مې پرې خودل وی دا مشر شیطان ابلیس ورپاسی او دا غره کوټه شیطان ذات راتی ترغاړه باسی او پملې او ټپي نعم انت ته د ماډر خبچې کنه کمال دیو کا نو دا دبل صفت دا چې د دوو مسلمانانو په منځ کې شیطانت او روانه راوستل دا د شیطان صفتونه دي دې لپاره د شیطان دا صفتونه درته ذکر کوم چې ته د شیطان د دې صفتونو نه ځان وساتې ځکه الله وی ان الشیطان لکم عدو ستا دشمن دی فاتخذوه عدوا دشمنی وګڼه دشمن چې غاڼې نو الله به غاڼې کې داغه کم صفاتونه دي او داغه نه ځان وساته الله دې د دې سپیره صفاتونو نه بچ کی ګرانه غوندې ده ډیره ګرانه ده دو سيزونه دي جناب یو ته نفس وی بل ته شیطان وی
دا نفس د انسان کورنی دشمن دی او دا شیطان بارنی دشمن دی. دا دواړه چې یو ځای شي ډاکه غورځي. لکه دنیا کې هم دو دشمنان دي، یو د بهر یو د کور. که د بهر غل وي او د کور دننه ورسره ملګري نه بیا هم د غلا نشي کولی. دا د کور والا ورته رو ګذر ښیي په دې لار راشه، او دا خلک دې وخت کې ودوي او په دغه الماری کې سامان پروت دی او په هغه الماری کې پروت دی. نو د کور دا غل ورته لاره وښیي او د بهر نه سړی راشي نو غلا وکړي، ډاکه وکړي. او که د کور غل وي او د بهر نی نو بیا هم د غلا نشي کولی چې دې یو کې سنبالی به کم دی. په ده خو بیا شک راځي. نو د بهر او د کور دا دوه غله چې یو ځای شي ډاکه وکړي نو کامیاب شي. دا یاد ساتئ چې د بار نه څوک هم غلا کوي، ډاکه کوي، د کور سړی، د خاندان سړی، د محلې سړی، دا به ورسره خامخی سلاکار بې د هغه نه نشي کولی. دغه رنګ یو شیطان د بار غل دی او دا نفس د انسان کورنی غل دی. هغه راځي او په دا نفس جاله ده دوی کې کیني او د انسان په ایمان ډاکه غورځوي، د انسان په عمل ډاکه غورځوي. دا دواړه یو ځای شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د انسان د زړه ته یو خوا د شیطان لومه ده او بل خوا د فرشتې لومه ده. شیطان ځان ته راکاږي او فرشتې ځان ته راکاږي. د شیطان راخکل څه دي او ته ګناه ورچي په داړه کې، او د فرشتې راخکل څه دي هغه ورته نیکي ورړی. که ستا خیالي بعضې وخت کې سړی وایي که نه وایي دا یوړه مې وایي چې دا کار وکړه او دا بل مې وایي چې دا کار وکړه. نو دا خو دوه زړونه نه دي، یوړه دی. دا د نیکه کار دا ورته هغه فرشته ورچوي. د هغې فرشتې نوم ملهم دی او د هغې هغه چې پاړه ته هغه کم خیر ورچوي هغې ته الهام وایي. او دا بل شی شیطان چې دا زړه ته ورته شر ورچوي د هغه نوم وسواس دی. او اچه کم شر ورغورځي هغې ته وسوسه ویل کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره ما خو چې شی خطرناک دی، بچ کېدل ته ګران دي، لیکن رسول الله مبارک دم خولی دی. وی کله چې د شر والا وسوسه ته محسوس کې چې منځ مه کوه، گناو کا، غلاو کا، ډاکاو کا، غیبتو کا، داو کا، دا وی پیشه چې دا د شیطان د طرف نه دی. نو وی فلیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله وایا او گس طرف تلاړی تو کا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او گس طرف تلاړی تو کا، الله برته بچ کی. دا مسان شو کنه شو. دا الله نوم واخلا، ذکر وک لا اله الا الله، نو دې تختی بیا د الله د نوم نه خپل خالته مباسی. او چې کله دا بل محسوس کې دا نیکه والا چې منځو کا، روجو نیسا، د ګناه نه ځان بچ کا، فلیحمد الله، دا الله حمد ادا کا. دا سوا چې الحمدلله، چې الحمدلله دی وی دا الله حمد، دا فرشته به نورم زورو لګی او د نیکه ته بری خدای پاک پوره توجه پیدا کی. دا مونږ ته حضور پاک یو دم د دې سپیره د پاره خول دی. د مارونو بل صفت سره د انسان اخره پوری دشمن دی، تر مرګه پور انسان پسې دی لګیدلی وي. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر شوی دی او ډېر لوی عالم تیر شوی دی. یو لوی تفسیر هم لیکلی د قرآن شریف، تفسیر کبیر، ډېرو جلدونو کې دی او ډېر عجیبه علمونه پکې جمع کړي دي. د الله تعالی په وجود باندې یو کتاب هم لیکلی دی، په هغې کې 360 دلایل دي چې الله موجود دی. وی دی چې کله مړ کېده نو شیطان ولا راغی، شیطان ته تپوس کوي امام فخر الدین رازی خدای شتا؟ د ورته وی او شتا. وی څه دلیل دی؟ وی دا فلان کې دلیل. اوس شیطان سره به څوک باس کوي، هغه دلیل ولا باطل کوي، دا غلط دی، دا ټیک نه دی. د ورته دویم دلیل پیش کا، شیطان ورله هغه هم باطل کوي، دا دم خراب دی. د ورته دریم دلیل پیش کا، شیطان ولا غم باطل کوي، دا دم خراب دی. ګوره ځن کدن وخت دی هغه ورته د الله په وجود دلیل پیش کوي، شیطان ولا بربادوي. یو ډېر لوی بزرګ د شیخ نجم الدین رحمه الله د کشف خاوند دی، هغه لګیا دی اودس کوي او شاګرد ورته اوبه اچوي په دې لاسونو باندې. نو په اودس کې خو اسراف ګناه ده، شاګرد ورته اوبه اچوي او رده د لاسونو نه اوبه بیږي او اوبه اچوي. شاګرد حیران دی چې نن خو زما شیخ په یو لاس باندې 5 شپږ لوټې خالی کړې،
توجه بل خوا دا و توبه چی یو دی اوبت بیگیو دی توجه بل خوا دا آخره کې لگی اوبر آواغشتا او داسی وروی وشتے وی وتو آیا چی بے دلیل خدای یو دی او آیا ورطا چی بے دلیل خدای یو دی بیا مخلاصو وینزل شاگرد تا پوسو کو وی حضرت نن خو تاسو په دې لاس باندې بلو بب تویشوی توجه مبل دیوا وی او تا ما توبه چوله او ما تا خدای امام رازی را مخکې که امی ولیده ارا تا اللہ را اخکاره که مرگیو زنکدنیو او شیطان و سر پا مباحثه و پا مناظره انخطیو دا شیطان مقابله و دی ورطوی اللہ یو دی اوی دلیل ویدا دلیل ویدا دی ٹکنر بل خایا بلی وطاو خو ویدا دیم ٹکنر بل خایا وی سل دلائل وطا امام رازی ہوئے اوی سل والے والا باطل کرد وی ما تا اللہ را مخا مخ کا وی ما دا بوٹی اوبو ورو وشتے اوی دا امام رازی پسینہ خدای ورو غردو لے داغ سینے تا ورو رسے میں ورطوائی چی بے دلیل خدای منم اڑو دلیل نشتا وی امام رازی ورتوی چی دا خبیصا بے دلیل خدای منم وی شیطان تخپل پنجو اوستے اولار امام رازی خدای دا ایمان سر ملکا گنی کدا بل دلیل مرتباطل کڑے وی ذات یاو دی منگ دا ٹور دا منگ ایمان دی او موجود دی پدی دا دلیل ضرورت نشتا ادا زمیدار قصہ شیطان سر کوا شیطان دا انسان پا شکل شو یو زمیدار یوی کولا راغی ورطو دری دا زمیدار کاکا یو تا پوستا نکو وایا تا خدای مانی وی او وی دلیل راتا وایا وی خد دلیل غوالی وی او یو دریگا چی در تا دلیل ویمو ادا غوانو اگا چوکی را واغشتا او غوانی ادرولو او ورپاسی دا چی ورغی وی دلیل وایا کنوی تو دریگا خیم در تا و چی پینزش پاک چوکی یو و شیطان تی غر والی وی دلیل وایا وی دسپیر بچی دلیل امداد کن چی داتم یو سو غزارو والی کش اللہ نوی و موجود نوی نو زما پلکی بے تاثر بغض پیدا کو زما پلاس کی بے استاد والو طاقت پیدا کو دا کم ذات چی زما تاثر دشمنی پیدا کلا او زما پلاس کی دا چکے دے استعمال طاقت پیدا کو او تم پیوسو غزارو و دق خدای دے ادری کا چی دا تینور مخیمہ اگر لمن پرولو تختے دا خدای دا ذات دا شیطان برا توسوسے چی پریدی دی نا او تر اخیره پوری دا سر دشمنی کئی دا شیطان نو چی کم ستا دا پلار نک دشمن دے او ستا دشمن دے او کوشش اداره چی تا دوزخ تا غردی نو منگ بداغت دوستانه کو که دشمنی بے کو وای سو دشمنی با کو او کسوک ور سر دوستانه کئی نو دا ناپوی دی دا خیار ندے دا قمقل دے او خیار دا چی دا پلار نکا زلی دشمن او دا خپل دشمن سر دشمنیو کے او دا دا اللہ دا کتاب وینان او مختلف طریقے دی مولا سے پبل طریقہ وی مولیانو لاجیبہ چل پیدا کی یو بل سر اروانا کی یو پسے و بل پسے مولا خو پبل طریقہ والی نشی نیک سڑے اگا پبل طریقہ وی اگا تا بدعات پدالا کی ورواچے پا اگا دا سے طریقے دا عبادت راولی چے اگا طریقے دا شریعت نا خلافی بدعات دیتا وی چے او سڑی نیکی کئی او اگا نیکی چے نا پیغمبر کری وی نه دا هغه صحابه کړي وي او نه د پیغمبر او د صحابه نه دا اصل ثابتي پنیکه یې وای پری دی نه مولا په مولا وای دا غي په لړ کې اختلافات پیدا کی په مختلفو طریقو د بربادینو لوی سازشی سکیمر او خطرناک دشمن د خطرناک یو سړی د دیوال په سوري باندې ملاستو دا شیطان ولا راغی او دا سړی سوکو د خپل وظیفه دا ګرځولې وا چې د روزانه وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا خدای په ذات د شیطان لعنا پناه نیسم دا به هر وخت وی یو دل د دیوال سوري تملاستو دا شیطان راغی د انسان په شکل وی پاسا دې پاسې ده وی د خوب دی وستم ظالما وی د خوب نه د دیوال در باندې را غورځيږي شباله خوشه چې اخواشو دیوال را پریوت دغه نیک سړی ورغی دا چا چې پاسولیو هغه د مټونی و خدای د سره خو کته سوکې تا خو زه د مرګه بچ کړم کدی ویښ کړی نو ما او دا دیوال په ما را پروت و خو په دا خوب کې برانه صوت و مړ به ما او دې خو شیطان یم زاغه قسم چې روزانه ته زمانه پناه نیسي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زاغه شیطان دا نه ته شیطان نه ته ډېر ښه سړی زه د مرګه بچ کړم شیطان ته ګورو ښه کار ته ګوره شیطان څوک د مرګه بچ کوي
تا خود دا مرگ بچ کلم تو سنگ شیطانی شابزان را توخایا وی سپیر شیطانی ما چی ترا تا شیطان وی اغا شیما نو شیطان سوک دا مرگ بچ کئی وی دا مرگ نا دا شهادت نا می بچ کلی کته می ویخ کړي نه وي او دا دیوال در باندې را پروت وي نو تا به مفت په جنت فردوس کې مټې والے ولته براته ګرځې دی را ګرځې دی چې شهید نشي او جنت ته لاړ نشي. ګوره د مختلف حربي د مختلف سازشونه جو پیغمبر تیر شوی دی حضرت الیسع علیه السلام هغه چې کله مړ کېده نو هغه د خپل نږدې ملګري ټول لاغون کړل وی زمرم او هغه سړی د ځان په ځای خلیفه مقرروم چې کم کې 3 صفتونه یو صفت دا چې ټوله شپه به عبادت کوي، دویم دا چې روزانه به روژه نیسي، او دریم دا چې غصه به نه کوي. که دا 3 صفتونه په چا کې وي ابا زه د خپل ځان په ځای باندې خلیفه مقرر کم. هر چا سوچ کو چې دا خو ګران صفتونه دي ځکه چې ټوله ورځ روژه نیسي روزانه او ټوله شپه عبادت کې خوب پکې نه کوي، دروازې به خوب کې د شپې به نه کوي او غصه به نه کوي. دا خو ګران کار دی. یو سړی پاسید حضرت ذوالکفل، څوک نیک انسان دی او څوک پیغمبر دی، دی پاسید وی حضرت دا صفتونه په ما کې شته. سبه بیا تپوسو کو وی اغا سړی د ځان په خلیفہ کوم چې دا 3 صفتونه پکې وي. دغه حضرت ذوالکفل پاسید وی دا ما کې شته. په 3 مرضې بیا اعلان وکړ وی یو کس داسې خلیفہ کوم چې دا 3 صفتونه پکې وي. او په ټولو مرګرو کې دا حضرت ذوالکفل ډیر کمزور او د ټولو نه غریب انسانو. وی خوایا دا صفتونه در کې شته؟ وی او صاحب بالکل غصم ناراضي، غصه نه کوم بے ضایع. او دویم ټول ورځ روژه به نیسم او د شپې زما ټوله شپه تهجدي. وی ښه ته مې خلیفه کړی. د ځان په ځای حضرت الیسع علیه السلام دا ذوالکفل خلیفه چې خلیفه شو او شیطان یې خرابی دوکه کوي. دی غریب به د غرمې 2-3 ګنټې خوب کاو، روژه به وه او د شپې به د الله عبادت کو. دا شیطان د غرمې چې څنګه د حضرت ذوالکفل وده شو دروازه ورته وواله د خوب یې وویستو. را پاسید څوک وی زه یو مظلوم انسان یم. ګوره شیطان خو د انسان په شکل راځي. زمانه کور او ځمکه او مال یو ظالم سړی نیولی دی، بچی مې نار دی اوږې دی او زمام د جامو درک نه لګي. تا له راغلی ما او ته د مسلمانانو خلیفه، ته مهرباني وکړه د هغه ظالم پسې پولیس ولېږه، سوال جواب ورپسې وکړه او راویې غواړه ماله ته خپل کور والا، بچی مې په بیابان او په صحرا ناست دي او ماله ته هغه خپل مال والا اوږې تږي یو. حضرت ذوالکفل ورته وایي چې لکه دا خو زما د خوب ټیم دی، خو دونه شیطان ورسره خبره اوږده کړه چې د خوب هغه ټیم یې پې ختم کړ. دا خو زما د خوب ټیم خو دې مراله برباد کړه. خو داسې وکړه چې ماښام زما دربار لګي نو ته مهرباني وکړه هغه سړی زه به ته سره پولیس ولېږم راشه نو حاضر به یې کړو. ښه جي زه ماښام راشم. ماښام رانغی. سبا له بیا چې کله حضرت ذوالکفل دغه ورځ خوب ونه که، د شپې خو تهجد کوي، خو یې وعده کړې ده چې خوب به نه کوم. سهار له چې بیا غرمه شوه نو اوده شو. دی دغه دی چې په غرمه او ده ورته انتظار غریب وکړه چې دا سړی به راشي دا مظلوم خو دی خو ورنه راغی. سهار له چې بیا څنګه اوده شو دی بیا راغی دروازه یې ولګواله. څوک یې جي د هغه پرونی مظلوم سړی ما دروازه ورته کولو د خدای بنده تا ته خو پرون مازدیګر ماښام ما انتظار وکړه ته خو رانلې، اوس دې بیا د خوبه وویستم. غصه ورته نه شو، غصه نه کوي خو په نرمۍ ورته وایي چې وروره زه خو د خوبه بیا وویستم او تا ته خو پرون مازدیګر ماښام ما ډېر انتظار وکړه. وی ټیک ده خو پرون زه ځکه رانلم چې ما هغه ته وایي چې زه بادشاه له ځم او تا غواړي نو هغه وایي چې بادشاه له مې مه بوځه او زه تاله مالم در کوم او کورم در کوم. وعده را سره ما چې دا بس ټیک ده چې راکې کورم او مالم راکې نو بیا ساجد چې بادشاه له دې بوزم. وی صاحب ځکه مې پرون مازدیګر ماښام رانلم. وی چې سار شو بیا انکار وکړ، وی چې نه در کوم. نو جي زه خو غریب یم، بچي او ښځه مې په صحرا دي، دروغ وایي اوس بچي کم دي او زه چې دی نو بې مال یم اوږې یم. نو دا مهرباني وکړه ما سره پولیس والا ولېږه او چې هغه سړی ظالم راولو چې زما کورم ته ماله والی زما مالم. حضرت ذوالکفل ورته وایي چې داسې وکړه ماښام راشه، پولیس به در سره ولېږم سړی به راولو.
دی ماقام بیا رانغی هغې خوار ورته پوره انتظار وکړ خوند یې ونه کړ. حضرت ذوالکفل چې سبا له په درېیمه ورځ باندې بیا غرمه شوه نو خپل څوکیدار ته وی دا ور بند کا او چې هېڅوک هم را پرې نه دی ځکه چې پرون مې خوب د غرمې نه دی کړی او بله ورځ مې خوب ونه کړ او د شپې خو تهجد کوم سترګې را باندې پټې دي خوب راځي نو چې هېڅوک هم را پرې نه دا دروازه هم بنده کړه هغه بل ګیټ هم بند کړه د کور دروازه هم بنده کړه هغه بل ګیټ هم بند کړه یا هغلته به ودرېږې چې څوک راځي چې ما ته یې را پرې نه دی ښه جي شیطان اوس څوک بندولی شي دی خو په نري نري سوري وردن نه کېږي راغې چې راغې ده ته اوس په درېیمه ورځ بیا دروازه وویل چې دروازې وویله ده خو بیا پاسم یا لکه څوک یې زه چې هغه مظلوم یم هغه بل ورځنی مظلوم یم بس حضرت ذوالکفل پیش شو چې لکه ته څنګه را ننوتې چې پاسېده لاول خو یې خپل څوکیدار راغوښته هلکه تا ته خو ما ویلي و که نه چې دروازه بنده کوي صاحب دروازه خو زما بنده ده جرنده تا ته ما نه وي واچوه حضرت جرنده ده هغه یې جرنده ده بس دی پوه شو چې دا شیطان معلومیږي دی نن درېیمه ورځ ده چې ما د خوبه وباسي او د ده مقصد هم دا دی چې د ورځې د خوبه مې وباسي چې د شپې وده شم او تهجد رانه پاتې شي یا دا روژه رانه پاتې شي ورته وی داسې کار دی چې مظلوم نه الوایه یې څوک نن د درېیمه ورځ ده دی ورته څه وایي شیطان وی حضرت بس تا وګټله او ما بیله وی هغه څنګه وی د شیطان ومه وی ما وی چې یا خو به د غرمې د خوب نه وباسم نو د شپې به وده شي هغه کې هم کامیاب نشم ځکه بېګا دې م ښه عبادت کړی دی او پرون دې م کړی دی بل ورځ دې م کړی دی او یا دا څوکیدار ته به در باندې غوسه وباسم او څوکیدار ته به غوسه شي نو هغه ته دې م غوسه ونه کړه او یا به دا روژه پرېږدم نو هغه روژه دې م بنده نه کړه تا وګټله او ما بیله دومره پالفلام و حرامي دی دا شیطان کوشش کوي کوشش چې مسلمان پس طریقه د خدای دشمن کی او دی جهنم ته وغورځي دی اور ته وغورځي دا د انسان خطرناک دشمن رب العالمین فرمایي د قیامت پر ورځ دنه چې کله سوځي د ده یو بل صفت درته وښیم د ده بل صفت زد دی زد ډېر زیات زدي دی دنه چې کله سو باسي نو دی به منډې وایي منډې به وایي او حضرت اسرائیل علیه السلام نه خو تښتېدی نه شي او به کوشش کوي چې دی راونیسم او دی به دغه وخت کې سجدې لګوي سجده به لګوي اوچتېږي به یو ځای کې به سجده ولګوي حضرت اسرائیل علیه السلام به ورته ابلیسه ته پوه شوې چې کوم ځای سجده ولګوله وی نه وی د آدم علیه السلام قبر ته سجده وکړه خوار چې دا خو د هغه قبر دی نو په دغه حال کې به دی راپاسي وبې چې توبه توبه غلطي مې وکړه توبه توبه غلطي مې وکړه او چې جهنم کې الله وغورځوي نو د جهنم کې به د اور په کرسی دی کېنئ د اور نه به الله یو کرسی جوړه کړي دی به پې کېنئ چې د اشنایانو ته خو تقریر وکړه که نه نو قرآن شریف کې الله وی وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وی الله هم د سره وعده کړې وه او ما هم کړې وه الله خپله وعده رښتونې کړه چې څوک یې جنت ته ولېږل او څوک دوزخ ته او زما وعدې ما ټولې دروغ درته ویلې دي ما به وی دوزخ نشته دا رشته کې نشته ما به وی جنت نشته جنت راغی که رانغی ما به وی مړه اسم نشته دا د هر څه شته که نشته اوس بیا سوی ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي عجیبه خبره ګورې کوي هرورا وی ما څه په زور خو تاسو د مټه نه نیولي چې بوتانو ته مې باندې سجدې لګولې دي ما خو در باندې په زور زناګانې نه دي کړې ما خو په زور در باندې غلاګانې نه دي کړې ما څوک د مټه نیولي چې غلا مې بوتلې دي ما خو صرف دلیل درته لکې چې باقي خو دار څه تاسو کړی دي ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه نه تاسو زما د فریاد جواب کولی شئ او نه زه تاسو د فریاد جواب کولی شم انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم وی چې تاسو زه الله سره شریکولم او د هغه خپل منعم حقیقي د الله خبرم نه منله او زما منله زه د هغې نه انکار کوم ما درته اړو ویلې نه دي زه خدایم بېقوبه دا د شیطان تقریر به په جهنم کې خپلو ملګرو ته زما رونو نو یو صفت دروغ دی بل صفت دوکه ده بل صفت دا چې د انسان تر مرګه پورې دشمن دی دا د شیطان صفتونه دی نه به ځان ساتي حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام روان که چې د په مینا کې حلالۍ ځکه الله ورته ویلي چې دا بچی دی حلال کا
ابراهیم علیہ السلام مخکې روان دی، اسماعیل علیہ السلام ورپسې روان دی. دا شیطان راغی یو ځای کې او حضرت ابراهیم علیہ السلام ته څه کې وی قربانی کوم، وی قربانی نه ما ته پته را دا زوی لالی اخو به پیشو وی زوی په څوک لالی نیازبین به چیرې دی دا څه کې. ابراهیم علیہ السلام په پوه شو چې دا خو شیطان دی، هغه کاڼې راواغېست او په دې شیطان یې غذارو. بیا راغی دې خواته حضرت اسماعیل علیہ السلام لا هغه ته وایي ته څه پوهې چې چېرته روانې؟ وی او وی څه کې؟ وی پلار مې قربانی کوي. وی قربانی نه کوي تا لالی؟ اسماعیل علیہ السلام ورته څه وایي؟ وی داسې به یو پلار وکړي چې زوی به حلال کړي. وی هغه وی چې ما ته الله ویلی دی، وی چې الله ورته ویلی دی نو حلال مې دی که ځه خدای دې بې خوباسه. هم پوه شو چې شیطان دی، کاڼې راواغېست دوباره یې په کاڼي باندې وویشت. بیا په درې باره بیا راغی ابراهیم علیہ السلام لا سوچ وکړه ګورې دا خوب دی غلط دی، زه دې خیر خوی ما سوچ وکړه ګورې زوی څوک حلالوي دا څه کې؟ مطلب دا چې دا پلار د زوی د دې حلالولو نه منې شي یا دا زوی ته وتښتي او د خدای په حکم کې خلاف ورزي راشي. حضرت ابراهیم علیہ السلام بیا کاڼې راواغې سپېره ما باندې ولې د خدای خلاف کې په کاڼي باندې وویشته. اوس هغه ځایونو کې درې غټې غټې ستنې برجې ولاړې دي او حاجیان صاحبان چې حج ته لاړ شي نو درې ورځې دغه جمرات ورته وایي دغه شیطانان ولي. یو ځای کې ځان د رکوټې سړي په شکل جوړ کړی خلک هغې ته رکوټې شیطان وایي، بل ځای کې ځان داسې درمیانه قد والا جوړ کړی خلک هغې ته درمیانه وایي، او بل ځای کې ځان مشر بابا جوړ کړی هغې ته خلک غټ شیطان وایي. دا دومره خطرناک او سازشي شی دی، سازشي او د انسان ازلی د نیکه د وختونو دشمن را روان دی او اله به صبرېږي چې دا مسلمان برباد کړي او دې جهنم ته وغورځوي. خدای دې د ده د وسوسو نه په حفاظت او په امان کې وساتي. رسول الله مبارک ته څونه سازشونه سکیمونه جوړ کړي. د هجرت په موقع باندې ځان یې د یو بوډا سپینګیري په شکل کا او ابو جهل له مشورې ورکولې. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی عرفات کې مې د الله نه سوالونه وکړل، دوه مې خدای قبول کړ یو پاتې شو. وی مزدلفه کې مې الله ته وجړل، دا دریم سوال مې خدای قبول کړ، هغه د امت لپاره سوالو. نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې وخندل. صحابو دې تپوس وکړه د الله رسوله دا خو د خندا وخت نه دی، دا خو ته جاړې خدای ته، د جړا وخت دی د خندا وخت نه دی. رسول الله مبارک وفرمایل وی جړا په دې راله چې دا دریم سوال مې الله قبول کړ نو شیطان په سر خورې اړی او منډې وی او ټیزونه اچوي. وی هغه ته چې مې وکتل خندا راله. جنگ بدر کې د سړي په شکل کې راغی، ابو جهل سره لاس ونیوه او د کرز ابن جابر د یو قوم مشر د هغه په شکل کې راغی. ابو جهل ته وایي پام کوه چې ګورې خپې دې سستې نشي، زه کرز یم د فلانکې علاقې مشر یم، 2000 لښکر زما را روان دی، زه د له مخکې رالم او ځان یې د هغه کرز د یو قوم مشر د هغه په شکل کړو، 2000 لښکر مې را روان دی. ابو جهل نورم سور کې شو چې دا د کرز خلکو د کرز راغلی دی او 2000 لښکر دی ورسره. لږ ساعت به تېر شو، ابو جهل به ته لښکر خو دې راونه رسېده، وی را روان دی هغه دی. بیا به لږ ساعت تېر شو، هلکه کور د هغه لښکر خو دې راونه رسېده، صبر وکړه را روان دی که نه دی، ګاټی نه د دې غر نه پورې غاړه دی. خو چې کله سپونه مخامخ شو او فرشتې رالې نو فرشتو خو شیطان پیژنده که نه او دم فرشتې پیژندلې. قرآن شریف کې الله وایي وی لاس یې د ابو جهل نه راښکه، لاس یې لاس کې نیولې راښکې د دې خواشه. هلکه کورزه څه کې؟ وی زه ور مخامخ مکړې اوس به دې پته ولګي هغه د فرشتې رالې، ده خو فرشتې لیدې که نه، وی اوس به دې پته ولګي چې ټیزونه د نه وباسي. ایله مې ورسیل مکړې اوس خو تښتېدې م نشې، لاس یې ترې راښکه او منډه یې ترې وواله. نو د سپېره بچی نه په کافر دی نه په مسلمان دی، خو چې بچی وس بر کېږي راګړاوی او را پردوي او ګونټې پې د پاسه ایږدي. دا خطرناک شی دی، خطرناک. ځان به تېرونو پسه ساتو. ما درته وویل د چې کوم صفتونه دروغ، دوکا، قسمونه، شیطانت، دو کسانو منځ کې اوړنې راوړلې او مسلمان سره دشمني او کبر، د دې صفتونو نه ځان وساتئ. دا ستا دشمن دی، ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا. بل به تې پسه خلاصېږې اعوذ بالله وایه.
او چې لله دې کله دا رالل چېرې د نیکۍ خبره ده د الله حمد وایه هغه نیکي کوه او لله چې دا کله رال چې د ګناه کار دی اعوذ بالله وایه او ځان ته ساته قرآن کې الله وایي ان کید الشیطان کان ضعیفا د شیطان سکیم ډېر کمزوری شی دی ګور تا ته خو مضبوط ښکاري ډېر کمزوری شی دی اعوذ بالله وایه او یو دم دی رسول الله مبارک ښودلی دی هغه دا دی چې سحر کې څوک سل کرته دا وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا خو به مو یادی کنه انشاءالله لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا چې سحر کې څوک سل کرته وایي که مانځه نه مخکې که مانځه نه وروسته وي په دغه ورځ بیا خدای شیطان نه ساتي شیطان نه بیا خدای ساتي او حدیث پاک کې راځي وې دې سړی له په دغه وخت کې متیازې کوي یو صحابي د چا متعلق شکایت وکړه وی حضرت فلان کې سړی چې د ټوله شپه ودي او سار مانځله نه پاسي وی دا هغه سړی دی چې بال شیطان فی اذنه چې شیطان ول په غوږونو کې متیازې کړی دي نو چې څنګه شیطان نخکاری متیازې هم نخکاری او بل حدیث کې راځي وی د انسان د سر لدی تارونه راوړي غوټه ور کوي په دې انسان کوډه کوي کوډه دا کوډه خلق نه کوي جادو او هغه تارونو باندې دم چوف کوي علیک لیل طویل فرقت او چوپ ناری کې مړه وګد شپه د وګد شخه نو سړی د سار د مانځنو باسي بیا ویوري چې خیر دې پابسه لیکن ور خطو ټیم شي دا یروي خیر دې س قضا به کې اخره کې دا قضا نه مباسي خرونو غوري بازي بیماری د انسان د ټونګې نه پیدا کیږي انسان د انسان په د شیطان د ټونګې نه پیدا کیږي د انسان په دی وینه کې دی پوکې وای خصوصا دا کینسر بیماری یا نور یا چې د زخمی او دی پکې لاړې وتو کی دی پکې متیازو کی دا غي نسخه بیماری پیدا کیږي نو د میداد چې سحر وختي لا اله الا الله وحده لا شریک له سل کرتا وایا او ما سلطان چې د کېږي آیت الکرسی وایا د شیطان د ټونګې د وجه نه چې د انسان په وجود کې کمی بیماری پیدا کیږي دا غ بیمارونو به خدای پاک محفوظ ساتي دوی رب العالمین موږ د شیطان د وسوسو نه ساتي دا غ د حد کندو نه مو ساتي